अस्सलामुअलैकुम मलगुरु बेगा द पाकिस्तान लोबडली यूएई ته شکست ورکو خو د پاکستان لوبډله پریشر کې راغلی ده د پاکستان لوبډله د شکست د یارنا د यूएई خلاف هم فل سټرنث ټیم لوبولې ده فل سټرنث مطلب چونکه سکه لړیانو ته پکې ریسټ پکارو بینچ سټرنث دلته آزماول پکارو خو د پاکستان ټیم د شکست د یاري فل سټرنث ټیم لوبای چې سینه موږ د यूएई نه هم د میچ بایلو بیگا چې کوم مېر شوی دی پای کې د پاکستان بیټینګ لاین اپ یو ځل بیا داسې مطلب ناکام شو خو فخر زمان تاغي کیچز ډراپ کول او ډیر زیات خراب فیلډینګ د यूएई لوبډلې کو کچره د فخر زمان کیچز نو ډراپ شوی او د यूएई لوبډلې خراب فیلډینګ نه وکړي نو کې د شدي ټیم له هم د यूएई لوبډلې شکست ورکړي وي ځکه په یو دیر شنزونو باندې د यूएई لوبډلې ته شکست ملو شوی دی او فخر زمان په یوازې په شلم اور کې 22 رنزونه کړی دي او فخر زمان ته څومره کیچز ډراپ تقریبا 2-3 کیچز ولا فخر زمان لډراپ شو او 2-3 چوکي هم ایکسترا لاړي نو تاسو خپل وایي کچره د فخر زمان کې چونه نوې ډراپ یا د مس فیلډینګ نوې کړي نو यूएई هم پاکستان ته شکست ورکولو وجه سره چې د پاکستان کم بیټینګ لاین اپ ته ای ګبرو دي ای د شکست نه یریږي ای وای اسنه موږ میچ ته کوشش ونیو موږ ټیم شکست راکړه نه دی بیا په میډیا باندې موږ باندې تنقیدونه کیږي او بابر رضوان چې کم فین فالوور دی به دوباره اکټیو شي لکه سلمان علی آغا شو اور کوچ شو د شکست د یاري ناغي ټیم چې کم دی نور هم په پریشر کې راغلي دي خیر سکور کارت باندې ډیټیل سره خبره کو چا پکې ښه پرفارمنس کړي دي چا پکې ښه پرفارم نه دی کړي ډیټیل سره په خبره کو جی تاسو الریډي په سکرین باندې سکور کارت ښکاری جی پاکستان پشل اورونو کې یو او یا رنزونه جوړ کړي او 15 کلاډیان یو ټو کدی کې موږ د پاکستان ټاپ آرډر وګورو نو کمپلیټلی ناکام شوه دي رومبني 15 کلاډیان تاسو ګورئ صاحبزاده فرحان 11 بال 16 سایم ایوب 10 بال 11 فخر زمان چې کم دی د اعتبار کوي فخر زمان 44 بال 77 رنونه کړي خو په دله خبره نه کو کته سلمان علی هغه تاسو ګورئ ناکامه 15 بال او محمد حارث یو ځل بیا ناکامه 19 بال باندې 14 رنونه د محمد حارث په پرفارمنس باندې یو ډیر غټ کوېسچن مارک جوړ شوی دی جی محمد حارث د ایشیا کپ کې واحد پاکستانی وکټ کیپر بیټسمن نیبل وکټ کیپر بیټسمن سلمان علی غزان سره په ایشیا کپ کې نه شامل کړي نو آیا دغه رنګ داسې پرفارمنس سره با یو وکټ کیپر بیټسمن چې په ټیم کې یو ډیر اهم رول لري کتا سو نور لوبډلې وګورئ نو هغه داسې وکټ کیپر ګوري چې هغه تکړه بیټسمن دی د استرالیا وکټ کیپر تاسو ګورئ خط تکړه بیټسمن وي د انګلند وکټ کیپر تاسو ګورئ خط تکړه بیټسمن وي د نیوزیلند وکټ کیپر تاسو ګورئ خط تکړه بیټسمن وي د انډیا وکټ کیپر تاسو ګورئ خط تکړه بیټسمن وي نو وکټ کیپر چې تکه مخاله به یو خط تکړه بیټسمن اخلي چې هغه تعالی میچ سچويشن بدلول شي نو محمد حارث چې دا غرنګ پرفارمنس کوي نو دنه خو بیا محمد رضوان خو لکه دنه خو بیا محمد رضوان خو کنسیسټنټلی سکور خو به کولو کنه په کم بالونو به مطلب بالونو به زیات ویسٹ کول خو سکور خو به کولو کنه او بالونو خو دیم ویسٹ کوي تاسو ګورئ 17 بال 14 رنزونه دم کړی دي خیر محمد نواز چې بال 4 رنزونه کړی دي هم ناکام شوی دی بیا محمد نواز نه حسن نواز سوري محمد نواز ښه بیټینګ کړي فخر زمان سره 27 بال 37 رنزونه محمد نواز هم جوړ کړ چې دلم په بونډای باندې ډیر آسان کې چې غي ډراپ کو او فخر زمان تم ډیر آسان کې چونه 2 ډراپ کړل شو په 44 بالونو 77 رنزونه فخر زمان ویل پلیډ زبردست بیټینګ کې چونه ډراپ کړی دی کې د فخر زمان قصور نشته دی او فخر زمان ښه بیټینګ کړی دی جی کوم د यूएई بالنګ وګړو نو جونیر صدیقی 4 اور 52 په سلور ورونو کې 50 خود ور کړی دي خا محمد روهیت 4 اور کی زبردست بالنګ روهیت کړی دي درو پرشار 4 اور 35 یو وکټ جواد الله 3 اور 38 وکټ یومنا حیدر علی 4 اور 17 2 وکټ حیدرم خپل بالنګ کړی دي ایتن ډی سوزا یو اور کړی دي او 15 رنونه ور کړی دي کبیا چری مونږه د یونایټډ عرب امارات بیټینګ وګړو د پاکستان بالنګ نو دای سره علی شان شرفو زبردست بیټینګ کړي په یو 50 بالونو باندې آتش په ترنزونه د جوړ کړی دي محمد وسیم کپتان 19 بال 19 ایتن ډیسوزا 14 بال 9 آصف خان 5 بال 7 راहुल चोपड़ा 2 बाल 0 हर्षित कौशिक 5 बाल 3 ध्रुव परशार 15 बाल 18 हैदर अली 9 बाल 12 और जुनैद सिद्दीकी 0 बाल 0 द पाकिस्तान तरफ शाहीन अफरीदी 4 और 23 विकेट खबालिंग सलमान मिर्जा 4 और 31 विकेट यौमना इब्रार अहमद गोरे रोरा दैल बमा बार बार विच सुफियान मुकीम त इब्रार अहमद सरा मौका वर्खा दा दोड़ा त प्लेइंग 11 के रावल सिंह राशिद खान नूर अहमद रावस्तो अल्लाह मोहम्मद गजनफर रावस्तो
playing 11 کې نو دا سه پاکستان لم پکاري چې د افغانستان خلاف ابرار او سفیان مقیم دواړه playing 11 تراولي دلته وګوره ابرار احمد زبردست بالنګ کړي سلور اورونو کې صرف 9 رنزونه او سلور وکټي محمد نواز درو اورونو کې 13 شو وکټه سلمان اغا یو اور کړي 15 رنزونه سایم ایوب درو اورونو کې 29 فهیم اشرف یو اور او یو لس رنزونه او دا مکمل د پاکستان بالنګ لاین اپ ته نو پاکستان دا میچ په یو 10 رنزونو باندې ګټلې دی یو اے ای ته شکست ورکړه دی د پاکستان او د افغانستان بر ټرای نیشن سیریز فائنل ویجی نو دا مکمل سکور کارډو د دې حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ